بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون صدق الله العظيم. قل اتو فرمیا ان كانت ان کچره كانت وی لکم تسد پورا الدار الآخرة د آخرت کیر عند الله د الله پر څنګه خالصتا خالص تسلرا من دون الناس د نیر خلق نه علاوه فتمنو بتمنو کې توسه الموت د مرگ ان کنتم کچره وست توسه صادقین رشتینی ولن یتمن ولن هرگز دا نفی دو بشو هرگز ولن یتمنوه و هرگز وی دی تمنانو کی ابدا ہمیشہ دے پورا بما په سبب د ایغه عمل قدمت چې مخشل جلی دی ایدیهم لسد دی والله الله جل جلاله علیم خبر دا بالظالمین د ظالموننا ولتجدن او ضرور بضرور خامخاوه من دویت هم دی لرا احرس الناس پټول خلق نه زیوت حرس کوین کی احرس زیوت حرس کوین کی الناس پټول خلق نه زیوت حریص دی من دوی پتش بندے حرس کوین کی علی حیات پشمدن بندے ومن الذین و دی ایغ خلق نوا دی زیوت پشمدن حرس کوین کی من دوی اشرکو چې شرک کړه دا په کافر نه په مشرکین نه وادي زیوت زمدنو حریص وی یود احدهم یود تمنا لري خواهش لري احدهم اریو د دینا لو یعمرو لو چچکاش یعمرو عمر برکړی شي دتا 1000 سنه زر کولا وما وندا هو دای د عمر په وجه سره بمزحزحه زون لری کوین کا من العذاب د عذاب لیادا سے چې وما هو وندا د زر کول عمر بمزحزحه دن لری کوین کا من العذاب د عذاب ان يعمر کچره ته د عمر ور کړی شي والله والله جل جلاله بصیر خبر ده بما ایغه عمل يعملون چې دی کوي بیا جوړته ونسی قل ان كانت لكم الدار الاخره کچیر او تو فرمایا چې کچری وی د آخرت کیر اتو سے دے پورا عند الله دی الله څنګه خالصتا من دون الناس ټول خلق نه علاوه خالص تو سے دے پورا وی فتمنوا الموت ان کنتم صادقین بکتو سے بد خپل داوش رښتینی وستا بیا تو سے د مرګ تمناو کې ولن يتمنوه ابدا او دی همیشه د پورا هرگز چیرا د مرگ تمنا نشی کولا بما قدمت ایدیهم په سبب د ایغه عمل چې دی لوسیک کړی دی
مخشې کړي دي. والله علیم بالظالمین، والله پاک ظالمونه باندې ښه خبر د علم لري. ولتجدنهم احرص الناس على حیات، او دیوه په هر چانا زیود په ژوندونه باندې حریص میندوي. ومن الذین اشرکوا، حتی چاچا شرک کړه او مشرک دي په انا وزیوت حریص وي. یود احدهم لو يعمر 1000 سنه، دی شعار یو کس دا امید لري، یو کس دا امید تمنا لري، دا تمنا او خواهش لري چې کار د زر کول عمر کړه شو وا. وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، و دا کیم سړی چې زر کول امید لري دا د غزر کول په ذریعه سره کته د زر کول عمر ورکړی شي. ان يعمر کده عمر ورکړی شي، دای د خپل ځون عذاب لري کوین کنه دا. وما هو، ونه دغه کس بمزحزحه ځون لري کوین کا من العذاب عذاب ان يعمر اگر گزر کول عمر ورکړی شي. والله بصیر بما يعملون، او چې کوم عمل دی کوي الله په دې باندې خبر ده، الله یې ویني. یهود درې تمنګونه درې دعوی په قرآن پاک کې ذکر شوی دي مختلفې ځایونه. یو دی داول نحن ابناء الله واحباؤه، میر د الله زمنی او د الله محبوبینی. دومره قرآن پاک کې دی دا ذکر شوی دو لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى، جنت ته وسه کنه داخليږي صرف يهودي او نصراني و داخليږي. او درېمه دی دا دوا وا لن تمسنا النار الا اياما معدوده، د ير ومشته نر لګېږي مگر سه ورځې بشمیر. لن تمسنا النار هغه مخشه کیسه دا وخت مشوي دو الله پاک هغه بند رد پکړاو. خو د غدرې وړه سره غاډه کې د غدرې نتیجه سره وځي چې جهنم یې راتو د پر نشته ده، ته د الله محبوب یې او جنت تواسه خو په چارو جته مرګ تمناو کې لوټ شه مړ شه ځکه چې خوازو کا هو کته ګنګور ویا ير ته خو نه سه جنت ته وسه او په الله باندې ګرون یې دی و دا ول چې مش کیم داسې سړای وی چې عام سړای وی عام مټ شي او سیده جنت ته سي، کیم ګنګور وی او سیده جهنم ته لوټ شي به جنت ته سي. او مش کیم نیک دی خو د الله محبوبین دی خو د جنتیون. نو اس الله پاک دته مباهله ولا شي کنه یو سړی باندې چې خبره معنی دا کنه خپل ځون حق په ثابتوي. هغه پر دوه طریقې دي، یو د مناظره مباحثه طریقه دو چې مناظره وسره او کې دلایل تیا بیان کې دایې بیان کې چا دلایل مضبوط یا غبار شي. یو د مباهله شنیره د شاینی دسی و طریقای چې خرق عادت وي د عادت خلاف وي او په عاشه دا د غشتل شي چې الله کدای په حق ای به خمو ختم کې مړ مې کې او کزه په حق او بدای ختم مړ کې دوړ د وګونه سره وکي او اس لیکل کا داسو ته ویل شي ادب نه خبره اخول دی پورا دغه شی و خبره وا مباهله غونډه چې کتو سه د خپل داوی شه په حق وستا به تو سه د الله نه سوال وکي چې الله تو سه مړ کې تو سه همیشه جنت ته لوټ شي. حدیث مبارک شي چې کدی تمنا کړی و د مرګ چې به چلاغه واشه شوی و او ټول مړ شوی و. خدای ته خو پاته و چې د پیغمبر په حق ده کمیر د مرګ تمنا وکړه ډایرک مړ ټول ډایرک جهنم ته سي. نو دې د مرګ تمنا نو وکړه، نو چې مرګ تمنا نو وکړه حق خو معلق په دې باندې چې ته د حق مرګ تمنا کوي به ته په حق او د نو وکړه نو گویا کې خپل داوی نه دی ارو پاسل چې میرا په حق نه یو سړی په یو خبره شه په حق او ته چې په حق به داسه وکا بیا کوي کنه کوي کوشش کوي د چار زو کو او دای ورو پاسل به پیښه چې دای به خبره شه په حق نه ده او دا اشکال د څه نه کوي چې کچېره پزره دی تمنا کړی لیکه د تمنا کړی چې ذکر کړی نه وي آ وخت د اسلام دشمن ډېر وي او ملګری کام وي او سیک چې کله مقابله شي به په مقابله شي سیک خپل خبره پټای نه
هر سړی یې جوتی نو دا خبره به هر چا کوله هېڅ به دغه یهودې کوله نو الله پاک فرمي چې دا ورته وفرمایه چې تاسې دا دعوا ده چې آخرت خو صرف میږ دی پوره ده میږ وې خلی جنت ته سي میږ د الله محبوبینې به د مرګ تمنا وکړي که څه رښتینې اوسته خو دې یوه چیرې همیشه دی پوره وې د مرګ تمنا نه وکړي دا نه یهود هغه مراد دي چې کوم د پیغمبر اسلام په دور شي نیره زمانه یهود ځینې مراد نه دي د ابدن نه مراد یې هغه کسون دي چې یعنې که دا کسون همیشه د پوره پاتې شي دې یې تمنا نه وکړي دا چیلنج چونکې پیغمبر اسلام د الله پیغمبر و هغه سره معجزې وې معجزې سره خبره ثابتوی شوه اس که یو د الله ولی وي بزرګ وي کرامات وي سره الله پاک سړی ته ورکوي دا د الله پاک خپل قدرت ته ظاهریږي د بزرګ په لوس وي د الله پاک فعل کرامات یا معجزه کرامات یا معجزه کوي الله صرف ظاهر د په لوس شي لکه مثال بچای پیدا کوي خو الله پاک خو ظاهري اسباب بل څه کو ته جوړ شي نو دا رنګ دا غیاوي نو اس خو مشتره معجزه نشته دي نو میر دا چیرې نشي ورکوي د ش زمنان یو بل مسله چې وسړی د مرګ تمنا کوي شي کنه چې الله مو مړ کې ډېر کسون چې تنگ شي به چې الله مړ مې کې پیغمبر اسلام صفه حدیث تا چې تاسو ته کله تکلیف تر ورسېږي مې په دا وخت د مرګ تمنا چیرې ما کوي اوډه روایتونه نبی علی السلام د مرګ تمنا نه منع کړی دو صحابي د نبی علی السلام سره نوستا حاتث صاد رضی الله عنه دا د مرګ تمنا کوي نبی اسلام درې وره منې ک چې مرګ تمنا ما کوه دا بیماری میشته شتا دو شزینا شو ډېر زده نو د مرګ تمنا چې دو دین الله او رسول منع کړی دو حتی بهره زنده روایت نقل شو دا چې کته چې ګناه نیک وي خو نیک عمل وي د ډېر شي او که ګناهګار وي کله چې الله پاک ته به توفیق درکړي یو صورت چې مرګ تمنا کوي کته په فتنې شه مبتلا کېدل زیات غالب خطر وي فرض کړئ په داسې یو زوی شه تغیر شوی چې ازوی نروتای یا نشه او ته فتنې شه مبتلا کېدای شه په پیغ د مرګ تمنا کوي شه اصحاب کرام چې کوم د مرګ تمنا کړی دي آی جمدرو نه امید شوی وي او چې مرګ ته ودی خوشیدل او د جمدرو نه امید وي چې چا په نزه باندې وای نو جزاء الله سره بسم الله وشو کله د مرګ زوی مستقل روغای نو مرګ تمنا کول نه دی پچار بلکې مرګ دی پر تیوري او مشتو نبی سم یو د واش علی دو چې کله سړی ډېر تنګ شي بیا دا وي یا الله که د جمدین مو د پر خیر وي به مو جمدای پوتې کې او کچېرې مرګ د مو د پر خیر وي بیا الله مو مړ کې که جمدین مو د پر خیر وي په جمدونو شه یا الله به مو جمدای پوتې کې او کچېرې مرګ شه مو د پر خیر وي یا الله به مو وفات کې ازاین دا شه به دا ډېر خپل د ودو کې به سړی د خامخه تنګيږي به سړی دا د وغوړي بیا الله جل جلاله فرمي چې د يهود چې دي دا د خپل ژوندونو د من ډېر زیات حریص دي ډېرې چې مړ شي میږه بلکې آر یو سړی دی چې خواهش دادا چې زر کول عمر متملاو شي دا ګوره د سوچ ته کې احرس الناس اس ټول خلک چې مشرکین روغله خو الله پاک مشرکین ګوشي ذکر کړل مشرکین چې د مکه یا د هندوان چې دي د عمر نه بعد جمدین نه مانی کنه ټول قرآن پاک دې سره دا خبره لګیا دي دی ویل چې من یحیی العظام وهي رمیم دا رزه دا زوړو ورسته اړي کې دا بیا سیک جام دی نو دی مرګ نه بعد جمدین نه منه نو چې وسړی ابل جمدین نه مني خلی دا جمدین مني نو اوه د جمدونو شي ځون پته کول غوړي کنه وي غوړي خامخاوي غوړي نو الله فرمایي چې په کافر نه په هندور نه دی زیوت جمدونو حریص دي حالانکه کافر خو من نه بعد جمدین نه مني او دو خو دعوا ده چې مر نه بعد مده پر جنت ته دغه بجانه چې حریص نو په دا بنده ولا تجدنهم احرص الناس على حياه د يهود و ته د دنیا په جمدونو بنده ټول خلک نه زیات حریص منده و حتی چې د مشرکین نه او دې شو اړیو کز دا امید د تمنا لري خواهش لري چې زر کول عمر الله پاک دې ته ورکي اس کا زر کول عمر الله وی چې کوته ملاو شي یو څومړيږي ا دنیا نه ورسي الله په مخشه ودارېږي به د ډېر عمر الله پاک عذاب نه دی بچ کوي خو نه چیرې وسی
اسکه یو سړی خودکشي وکړي وزن مړ کړي به دغه دنیا تکلیفیں نہ زور نوز کا مستقل تکلیفیں تو رہے کہ نہ رہے اب تو ڈر کے کہتا ہے کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے اس سړی وی چې مړ وشه چې مړ نشه خو کمر نه باندې چین نه کمند به بیا چره سه نو زون مړوله په دې وجه باندې دی کنه الله پاک فرمایي چې دا عذاب ندی د زیوت عمر نشي بچ کوي نو نه زر مرګ ته عذاب نه بچ کوي شي ونه چې کوم د ډېر عمر د عذاب نه بچ کوي شي بلکې نیک عمل پچار دی سړی نیک عمل وکي خدا دو چې کوم سړی نیک عمل کړي بعد مرګ نه ډریږي نه مرګ ته خوشیږي دا ګوره مرګ تمنا بیل شي دا مرګ ته خوشیدل بیل شي دا سمو چې الله مو مړ کې خو چې رسیده به ته خوشیدل ډریږه ما چې سړی عمل صالح کړي نیک عمل کړي نبی اسلام فرمایي چې مرګ د مؤمن دی پر تحفه ده ازنه حضرات داوي چې د مرګ یو پول یو حبیب د بل حبیب سره ملاو کوي خو چې چا عمل نیک کړي ژوندۍ نه ریخ تر کړي او کني به نه بعد همیشه د پر ګروزي نه دي نو دی وجنه کم از کم د مر خو نیک عمل مشته په چاره دي چې د مر نه سړی کم از کم ډریږي نه اسمو ته ویل ډریږي مو ته مرګ ویل نه غوړي بنا دغه شی ځکه چې مشته پته دو ایک زوی شه د مشته شتان دي دا ګوره چې یو سړی سفر ته سړی لوډ شي د بار موټ حال پیسې ګټي کنه ګټي په دې سیمره خوندې نه وي خو بیا کړی ترسیو کول ته ضرر کیږي ویلې چې اوه د خپل وطن وي آی د خپل وطن نه کچره میشته په جنت شکر وګټ او جنت شه میشته کیر اعلان شه به مو ته خپل تابه ور کیږي او کچره کیر مې نو په جهنم شه بدا انسان فطرت ته خپل مخایبته بنور کیږي نو دی وجه نه میشته ډېر عمر مې تیر شل شي عمر پوته دا د ار چاله شي عمر پوته کوړی کا بچای وي کنه غل شي عمر پوته ځکه چې باقی جام دنو خو پته نشته دو کنه نن سړی د مرګ پر تیاری شریکی چې نه ګناه کوي سړی سوچ کوي چې دغه ګناه شه زمټل به وسکو هونه کومه کوشش کوي الله دې مشت استعمال تو فکر نصیب کی الله پاک فرمي قل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله کچیر او تو فرمیا چې کچیر د آخرت کې وی دې پورا د الله په نزدیک بندې د الله څنګه خالصتا من دون الناس خالص دې پورا وی دې ته الټ شوی نیره خلک چې چا دې پورا نه فتمنوا الموت ان كنتم صادقين د مرګ تمنا دیو کې کچیر دې رښتینی وي ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم و دې د مرګ تمنا هرگز چرن شي کوي په سبب د دې چې دې کوم عمل لشلې دي هغه دی وجنا نو چې مرګ تمنا نشي کوي په دا ویش دروي غزين شل دې په ایمان او اسلام پوت نشل والله عليم بالظالمين والله پاک په ظالمونه بنده خبر د علم لري ونتجدن محرص الناس على حياه او دا يهود ته ضرور به ضرور من دوي په خپل ژوندونه بنده ټوله خلک نه زیات حرس کوین کې ومن الذين اشركوا وحتى چې د مشرکین نوادیه زیات په خپل ژوندونه بنده حریص وي یعنی چې ژوندین ډیرو ته ملاو شي یود احدهم لو يعمر 1000 سنه یود دین دا امید لري خواهش لري یود تمنا خواهش لري چې ته زر کول عمر خو رکنه شو وا وما هو بمزحزحه من العذاب ودا زر کدا ان يعمر وکچره وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر وکته د عمر ورکړی شي به د عمر دای د عذاب نه بچ کوي نشي والله بصير بما يعملون او چې کوم عمل دی کوي الله جل جلاله هغه عمل ویني الله پاک تلیدل شي د نه پټ نه دی الله نه الله پاک دې مشت استعمال توفیق نصیب اللهم صل على سيدنا مولانا محمد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم لا طول مدغنا معاف يلا مش غنينا معاف يا الله